په زړه کې هغه کم جذبات چې دي هغه دننه پراته دي، ځکه تاسو سره بار شیر کول نه غواړم، هغه به شیر نه شي هغه شان، خو زما په دې زړه کې ستاسو دپاره یو اعزاز او یو جذبه انشاءالله پرته ده، او څنګه چې تاسو ظاهره کړه انشاءالله په شریکه به که خیري یو ورځ راځي 25 تاریخ که خیري بیا به دا جذبه انشاءالله همدغه شانته ثابته عزتمندو. دا کلی وطن چې په دې پښتانه معاشره کې اوسېږو د دې خپل روایات دي، د هر ځای خپل روایات دي، د پنجاب خپلې، د سند مطلب بیلې خپل روایات دي. زمونږ د پښتنو دا روایات دي چې موږ کله دا ګاونډ سره یو ځای نو زمونږ ورورولي به قایم او دایمه موږ کې څوک هم درار نشي پیدا کولی انشاءالله. موږ د پخوانه را رواني په سیاست کې هم دی شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو صاحب د دور نه دا مشران ناست دي چې هغه ټیم به موږ پیدا نو زمونږ د دې شیرپاو بچو له هغوی شعور هم ورکړی، دلته هغه سکولونه، یونیورسټۍ، ګیس ډېر کارونه یې کړي دي. هغه ټیم کې اوس پس ځوانان را اوچتېږي، نوکرۍ به نور هم میلاویږي، خو بس د بده مرغه هغه وخت داسې راغلی چې تاسو کته دا 15 کاله تیر شوي او دا اوس چې کوم 15 کاله را روان دي اقتدار هغه شان میلاو نه شو، ډېرو خلکو سره میلاو شوی، خو زما په خیال چې زمونږ د شیرپاو خاورې ته دې زیه موارې ته لکه د میرنیزې د مور بچي کاته وکړه، ولې چې هغه شان پالنه ونه شوله. نو که زه ووایم چې زه لیډر یم، زه لیډر هم نه یم، زه ستاسو یو غریب ورور یم، ما ته تاسو خلک ټول لیډران ښکارئ، ځکه چې زه وګورم نو ما ته هر هغه کس ابراهیم ښکاري چې دلته دا کم ناست دي. تاسو که موږ نه لرې شوئ یا د دې مشرانو نه جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب نه، جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب نه، نو هېڅ پني دا هم په تاسو دا پارټي، دا شیرپاو، دا ځای، دا اجرا، دا هر څه په خلکو ښایسته کېږي، دا په تاسو ښایسته دي. ستاسو جذبې ته سلام کوم چې دلته ډېرې زیاتې مسلې رالې، خو تاسو د خپل مشر، تاسو د خپلې پارټۍ، تاسو د خپل کلیوالۍ، تاسو د خپل ننګ هغه هر څه اوسه پورې نه دي پرېښي، همغه شان جذبه کې زه ستاسو جذبې ته سلام کوم. عزتمندو راپاسو به زه به ستړی کوم، ګرځم به، هر ځای ته به ځان رسوم، ستاسو به هم راسره ضرورتي، او هغه ضرورت موږ الیکشن به په 3 خبرو ګټو انشاءالله که رب ته منظوره وه. یو چې زمونږ د ټول شیرپاو مخکې اتفاق و، بیا د وځو په اتفاق او موږ دا وګڼو چې بی دا زه ولاړ یم، دا جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب ولاړ دی، جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب ولاړ دی، دا کامیابی، دا عزت، دا د هغوی هم دی او ستاسو هم دی، بیا زما دی، ځکه که تاسو کامیاب کړو نو خو ستاسو د وجې موږ کامیابېږو انشاءالله. هغه ورځ لرې نه ده چې دا مشري زموږ نه بل څوک یوسي، دا وخت و، دا د سیند چپې وې رالې او تېرې شوې، دا ګورې دې ته 3 قسمو ووټ میلاو دی. ټیک ته که موږ الیکشن بله موږ حوصله نه ده بایللې، زمونږ ورکر شته، زمونږ پارټي شته، زمونږ کلی چم ګاونډ شته، رشته شته، که څوک هم دا وایي دلته چې بی دا دور دی او موږ به بیا هغه شانته هغه وخت لاړو، د 3 همدردو دی پښتون تا سره وفا کړې وه مخکې، او اوس هم تا ته د 3 خبرو ووټ میلاو، دغتې لاړو، نن به د خلکو نه بیا پسه وټلي، موږ به ننګ کوو، موږ به موقع مخالفینو ته نه پرېږدو، د شیرپاو خلکو ته ویم، ځان ته هم ویم، نورو ته هم ویم، نن که دا مایوسي تاسو مطلب ذهن کې وي دا بیخي ختمه کوئ، دا هېڅ ګران کار نه دی، او دا زه چې نن دلته په کوم ځای ولاړ یم یا مشران دي انشاءالله یو ورځ به دی چې تاسو د دې کلي مشران یې، دا هم مشکله نه ده، یو ورځ به تاسو هم د دې علاقې مشران یې، د وخت، د خدمت او د منډې کمی دی. که د چا زړه کې دا وي چې یاره دی ولاړ دی نو زه هم ستاسو نه یم، صرف د وخت کمی، هر سړی هر ځای ته ځان رسولی شي، زه د ځان نه دا ټول تکړه وینم انشاءالله. دې له راغلی یم، دا زما کور دی چې د کوره سړی درنیږي او سپکېږي.